بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه مازی اهلی. الله پاکم خوشاله آباد ساته. د تاسو ټول اوریدونکو ته په خپل چینل کې وظایف کې دنیا تاسو ټول ته خوش آمدید وایم. الله پاکم خوشاله ساته، الله پاکم آباد ساته. الله پاک د منګو تاسو ټول باندې د خپل د رحمت د خزانونه په شیبو شیبو باران وکړي. او زمونږ او ستاسو ژوند کې الله پاک ډیر زیات برکات واچي او ډیر زیات پرسکونه زندگی وي. الله پاک موږ او تاسو له راکړي. نن زه په دې کلیپ کې تاسو سره د جمعې حوالې سره یو زبردست وظیفه شیر کوم. دا وظیفه ډیر زیاته مجربه ده او دغه رنګ ډیر زیات فضایل لري او ډیر زیات خصوصیات لري. تاسو یو پیره د جمعې په ورځ دا وظیفه وکړئ، بیا تماشه کوئ انشاءالله العزیز. الله پاک دا به څه کوي. الله پاک په تاسو باندې داسې مهربانه شي چې تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ چې الله پاک څنګه په دې بنده باندې مهربانه کیږي او څه دې بنده له ورکوي. نن چې کومه زموږ وظیفه را د هغې به دوه پیدې وي. د هغې به لومړی پیدا دا و چې زموږ او ستاسو په کورونو کې چې کوم تنګدستي ده او دغه رنګې کومه غریبي ده، د چا نوکریانې نشته دی، انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات ښکلی انتظام وکړي. په تاسو باندې محتاجي نه راځي. د الله پاک نه علاوه به تاسو بل چاته لاس نه نیسئ. تاسو به غوښتلو والا سازیږئ نه، تاسو به ورکولو والا سازیږئ انشاءالله العزیز. د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک زموږ او ستاسو په مال حال کې ډېر زیات خیر او برکت دا واچوي. او دویمه پیدا د دې وظیفې دا ده چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو دا سړی به د قبر د عذاب نه بالکل محفوظ وي. په قبر کې څومره ګرمي وي، څومره ماران وي، لړمانان وي، د دې ټولو نه به بالکل په امن کې وي. او د قیامت پر ورځ به الله پاک د انسان په جنت الفردوس کې دا داخل کړي. او کله دا سړی په قبر کې کېښودلی شي نو قبر ول الله پاک ډېر زیات پراخه کړي او ډېر زیات به الله هم مزیدار یخ به کړي وله او ښه ښکلې پرسکونه زندګي به الله پاک د انسان ته ورکړي. کم سړی د جمعې په ورځ دا وظیفه کوي نو الله پاک به د خپل رحمت د وجې په انسان باندې رحم وکړي. دنیا به مو له ښایسته کړي او آخرت به هم ورله ښایسته کړي. دې وظیفې دا په وایي چې الله پاک په دنیا کې موږ او تاسو باندې خصوصي رحم وکړي او دغه رنګې په آخرت کې به موږ او تاسو باندې خصوصي رحم وکړي. د ټول نه غټ رحم دا چې الله پاک موږ او تاسو جنت ته ور داخل کړي او د پیغمبر علیه صلات وسلام دیدار موږ او تاسو له راکړي. دا به ډېره زیاته لویه زبردسته خبره وي. راځئ چې د وظیفې طرف ته. دا وظیفه به کله کوو؟ دا د جمعې د مانځه نه بعد تر د ماسخوتن د مانځه پورې دا کولی شي. د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه بعد د هغه ټایم نه واله تر د ماسخوتن د مانځه پورې دا وظیفه دا کولی شي. نو که یو سړی د جمعې لمونځ وکړي او په هغه ځای کې کښېني او دا وظیفه کوي، بالکل بهتره خبره ده. کوچیانې هېر شي، مازدیګر مانځه نه بعد دې وکړي، یا دې مخکې وکړي، یا د ماښام نه بعد وکړي، یا د ماسخوتن نه مخکې وکړي. انشاءالله العزیز دا ټول فواید به الله پاک د انسان ته ورکوي. وظیفه داسې ده چې کله موږ د جمعې لمونځ وکړو د هغې نه بعد په خپل ځای باندې کښېنو نو 3 پیرې به درود شریف د ووایو. د محترمو د درود شریف ډېر زیات فواید دي. وروسته د هغې باره کې یو زبردسته قصه دا ذکر کومه. نو 3 پیرې به درود شریف ووایو، بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې دا ووایو: لا اله الا الله الملك الحق المبین، لا اله الا الله الملك الحق المبین. دا به 100 پیرې ووایو. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف ووایو. درود شریف محترمو داسې عمل دی چې الله پاک هم دا وایي، فرشتې هم وایي، انسانان هم وایي. درود شریف په دې عمل کې او الله پاک او انسان دا یو برابر دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله پاک او فرشتې دا پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود وایي. ای مسلمانانو تاسو هم پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود شریف ووایئ. نن د جمعې ورځ ده نو کوشش دا وکړو چې موږ په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود شریف ووایو. د درود شریف ډېر زیات برکات دي او د هغې باره کې دا قصه واورئ. تاسو ته پته ولګي چې درود شریف څومره برکات دي. حسن بصري رحمه الله له یو ښځه راله او دا ښځه ورته کېناستله. حسن بصري صاحب ته فرمایي چې زما لور دا وفات شوې ده او داسې ما داسې اعمال وښایه چې زه دا وکړمه او زه را خپل لور دا په خوب کې وینم، دا په څه حالت کې ده؟ حسن بصري رحمه الله ته فرمایل چې کله ته د ماسخوتن لمونځ وکړې د هغې نه بعد 4 رکعته نفل وکړه
په لومبي رکعت کې الحمد ووایه، بیا ورپسې الهاکم التکاثر سورة التکاثر چې ورته ویل کېږي دا 4 پیرې یو رکعت کې ووایه او 4 پیرې بل کې، 4 پیرې بل کې او 4 پیرې بل کې. نو ته به خپل لور خوب کې وینې. که څوک داسې وي چې خپل مړي دا لیدل غواړي په خوب کې، نو دا عمل د هغوی دپاره هم دی، بلکل یې کولی شي وله. نو چې کله دا زنانه کور ته لاړه او دې د ماسوتنې لمونځ وکړو، د مازدیګر نه بعد یې دغه 4 رکعته نفل وکړل، بیا الله پاک نه دعا وکړه ای پروردګاره ما ته خپله لور وښایه چې په څه حالت کې ده. نو چې کله دا لور ولیدله، نو دا لور یې په سرو لمبو کې راګیره شوې په دغه جهنم کې، او تکې تورې کپړې ورته دا ور اچولې شوي دي او دواړه لاسونه یې ولې په زنځیرونو باندې تړلي دي او دغه رنګې پخپو کې ورته بیړۍ دا پرتې دي. دا ښځه ډېره زیاته پریشانه شوه او د خوبه راپاڅېدله. حسن بصري رحمه الله له راغله، ورته وفرمیل چې ما خپله لور په داسې حالت کې ولیدله چې لاسونه یې ورله تړلي وو، تورې کپړې ورته د اور اچولې وي، پخپو کې بیړۍ پرتې وي. حسن بصري رحمه الله ورته فرمایي چې ته پریشانه کېږې مو دې پسې صدقه ورکړه، صدقه ورپسې ورکړه، انشاءالله الله پاک به رحم وکړي. دا ښځه کور ته لاړه. چې کله شپه شوله، حسن بصري رحمه الله ویده شو، نو ګوري یو ښکلی محل دی او هغه محل مخې د یو چمن دی، په هغې کې یو جنۍ په تخت باندې ناست دی، د دنیا نوکران ته ګیر چاپېره راتاو دي او ښه په مزو کې ده. د جنۍ اواز وکړو حسن بصري ما پیژنې؟ نو دا ورته ویل نه تا نه پیژنم. وایي زه د هغې ښځې لور یم که نه تا ته چې ویلي وو چې ما خپله لور په داسې حالت کې لیدلې ده. نو وایي ستا مور خو ستا ډېر زیات خراب حالت بیانو، دا ستا د حالت एकदम چین څنګه شو؟ دغې جنۍ ورته وفرمیل دې ورته وفرمیل چې یو نیک سړی په دې مقبره باندې تېرېده، دغه نیک سړي دا چې کله تېرېده مقبرې باندې، نو ده درود شریف ویلي او فرمایي چې په دې مقبره کې 80,000 مړي وو، 80,000 او دا ټول په عذاب کې وو. نو دې سړي درود شریف ویلي او پیغمبر علیه صلات وسلام باندې او دغه رنګ ټولو صحابه کرامو ته دې مقبرې ته دا ثواب یې وربخو. نو د هغې په برکت باندې زموږ نه عذاب ختم شو او دا ټول کسان الله پاک دا جنت ته بوتلل. نو هسې سوچ مقام ده چې بل سړی درود شریف ووایي او تا چې در وبهي او ستا به ډېره زیاته پیدا کېږي. نو په خپله چې یو سړی درود شریف ووایي که نه، نو د هغې به څومره پیدا کېږي. نو کوشش کوه چې پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود شریف دا ډېر زیات وایو، که د جمعې ورځ وي، که د زیارت ورځ وي، که د خالي، که د اتوار، خو صرف او صرف پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود شریف دا وایو. فرمایي چې کوم سړی په مخه په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود شریف وایي او د نورو کارونو ته اوزګارېږي، نو نور وظایفو ته نه اوزګارېږي، نو الله پاک به دله هغه څه ورکړي چې نور خلک یې غواړي. ستا ټول حاجتونه، ستا ټول پریشاني، ټینشن دا به الله پاک ختم کړي. نو درود شریف پیغمبر علیه صلات وسلام باندې وایي، نو په دې کې زموږ د دنیا هم ګټه ده، د آخرت هم ګټه ده. الله پاک هم خوشحاله، آباد او تر و تازه ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.